أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وعن بلال بن الحارث المدني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. دا حدیث بنیادی طور د بدعات او د ذم او د سنت د تابعدارۍ په حوالې باندې احادیث دي چې مسلمان به په هر معاملې کې دې ته ګوري چې الله سوی او نبی صلی الله علیه وسلم د الله حکم په کومه طریقه باندې عملي کړی دی دا به زده کوي او په حقه طریقه به د الله حکم تابعداري کوي. که یو سړی د ځان نه داسې څه طریقې را ایجاد کړي جوړې کړي او ډېر په اخلاص باندې او ډېر په درد باندې هغه تابعداري شروع کړي او دا یې خیال چې په دې باندې الله تعالی راضي شي په دې باندې به زما مسلماني مضبوطه شي نو دې مونږ چې کوم احادیث دی وخت وایو د دې احادیثو مطلب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې اصل کامیابی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ونشي نو که هر څونه په اخلاص باندې او هر څومره په ډېره مینه او جذبه باندې یو سړی بظاهر یو ښه کار کوي خو د هغې به هغه ته ثواب نه میلاویږي بلکې الټه به هغه د الله په نسبت باندې ګناهګارېږي نور هم. دا نوی کارونه مختلف قسمونه دي. څه کارونه داسي چې هغه د الله د حکم د عملي کولو دپاره ذریعه جوړه شي. مثلا زه به یو مثال په پیش کوم. په جومات کې لوډ سپیکر چې دی نو دا د پیغمبر علیه السلام په دور کې نه و. اوس دا لوډ سپیکر سړی استعمالوي په دې غرض باندې چې دا بانګ د لسو کسانو په ځای باندې سلو کسانو ته ورسېږي نو په دې کې اوس د دین څه نقصان دی؟ خو که یو سړی وایي زه د بانک په ځای باندې داسې کوم چې د دې بانک په معنا سړی نه پوهېږي او په پښتو کې اواز کوم چې خدای وبخښه مانځله راځي او که کوم یې ورانه لئ نو درځم د پسې په زور هم راولم نو خبره خو ښه خبره ده خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت خو نه دي نو په ځای د دې چې سړی پې ثواب وګټي الټا هغه دې ته بدعات ورته وایي بدعات. نو هر هغه نوی کار چې هغه د شریعت د حکم د عملي کولو ذریعه جوړیږي سبب جوړیږي نو هغه د دې نه بهر دی او د دې په مقابلې کې چې هر هغه کار چې هغه د الله تعالی د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې په مخالفت کې یا د هغې په مخالفت کې نه خو د هغې د اصولو د هغې د منشا او د هغې د تقاضا خلاف وي او دین یې سړی ګڼي دې ته بدعت ورته وایي دې ته خواهش وایي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د عبدالله ابن عمر نه روایت دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا یؤمن احدکم په تاسو کې یو سړی اډلو مسلمان کېدی نشي حتی تر دې یکونه چې شي هواه د هغه خواهش طبعا تابع لما د هغه کتاب جئت به چې ما راوړی دی چې
چې ما کوم تعلیمات راوړي دي د یو سړی د هغې تابعداري نه کوي په ده کې اړولې مسلماني شته نه ایمان پکې شته نه بعض علما وایي بالکل پکې ایمان اړولې شته نه ایمان اړولې قبول نه دی بعض علما وایي نه مونږ خو اوس د چا متعلق دا نه شو ویلی چې ایمان پکې شته که نشته پکې البته دا ویلی شو چې د ایمان مکمل نه دی ایمان مکمل نه دی ډېره خواهش تابعداري ورپکې کوي نو عن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم پتاسو کې یو سړی مسلمان کې دی نشي لا یؤمن مکمل مسلمان نه دی احدکم پتاسو کې یو تن حتی تر دې یکون چې شي هواه خواهشات دا طبعا تابع لما د هغې تعلیماتو جئت به کم چې ما راوړي رواه فی شرح السنه دا حدیث په شرح السنه کې راوړی شوی دی وقال النووي فی اربعینه هذا حدیث صحیح او 40 چې کوم کتاب امام نووي لیکلی دی په هغې کې هغه لیکل کوي امام نووي چې دا حدیث صحیح هم دی او رویناه فی کتاب الحجة باسناد صحیح وعن بلال ابن الحارث المزنی بل حدیث د بلال نه چې هغه د حارث وی دی مزینه قبیلې سره تعلق دی هغه وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې کم سړی د خپل ځان نه د دین کې د شپېتو لګولو په ځای باندې د پیغمبر ښودلی شوي طریقه خلکو ته وښیي نو که په خپله پې عمل نه یې کړی او نورو خلکو ته یې وښوده یا خلکو پرېښه او د بیرته په خپل عمل باندې یا په خپل تبلیغ باندې هغه په خلکو کې راژوندی کړه نو چې څونه خلک په دغه طریقه باندې بیا عمل کوي او هغوی ته څومره ثواب میلاویږي نو اقونه ثواب دی ښوونکي ته میلاویږي نو ښوول دوه قسمه دي یو ته وایي په خولې باندې ښودل تقریر کول او یو ته وایي په عمل باندې ښودل یعنې سړی داسې کار شروع کړي چې خلک بیا د هغه نه نقل شروع کړي او په هغه طریقې باندې لګیا وي نو دا دواړه چې دي نو دا بل ته وینا ده یو ته زبان قول ورته وایي او یو ته په وینا ورته وایي یو ته عمل ورته وایي نو عن بلال ابن الحارث المزنی د بلال ابن الحارث المزنی روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من احیا چا چې را ژوندی که سنتا یو سنت من سنتی زما د سنتونه زما د طریقو نه چې کومه طریقه چا را ژوندی کړه قد امیتت چې هغه پرېښودی شوي وه خلکو په هغې عمل نه کوه او ده شروع کړه بعدی زمانه رسته نو فإن یقینا له دته به میلاویږي من الاجر ثوابونه مثل په شانتې اجور د ثوابونو من د هغې سړي عمله چې هغه عمل کړی بها په هغې باندې من غیر بغیر ان ینقصا چې کم کی من اجورهم د هغې د ثوابونو نه شیئا څه شی ومن او کم سړی ابتدعا چې هغه د ځانه جوړ کي بدعتن یو نوی کار ضلالتن د ګمراهۍ لپاره لا يرضاها چې خوشاله نه په هغې باندې الله ورسوله الله او د هغه رسول په بدعت باندې الله او د الله د رسول نه خوشحالېږي کان یي به علیه په ده باندې بوج من الاسم د ګناهونو مثلو په شانتې آثام د ګناهونو من د هغې سړي عمل بها چې هغه پې عمل کړی لا ینقصو نه به کوي عن ذلک نه به کموي ذلک دا من اوزارهم د بوجونو خپلو نه شیئا د هغه څه شی رواه الترمذی دا حدیث امام الترمذی نقل کړی او رواه ابن ماجه امام ابن ماجه نقل کړی په خپل کتاب کې عن کثیر ابن عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده وعن عمرو بن عوف روایت کی قال دی وی په اسلام باندې په آخر ټیم کې په اصل شکل کې د عمل ډیر ګران شي خلک به په عمل نشي کولی ځکه د ځانه به پکې د خپلو خواهشاتو په بنیاد باندې دونه خبرې نه نیستلي چې په صحیح دین باندې به عمل کول ګران دي صحیح دین خو قرآن دی او د قرآن نه وروسته بیا احادیث دي دی به د احادیثو په ځای باندې د قرآن په ځای باندې د ځان نه بس مسلې جوړې او په هغې باندې به عمل کوي سخته به هم په ځان تېروي مشکل به هم په ځان تېروي خو د دې باوجود هغه به الله ته قبول نه البته یو علاقه به داسي چې په هغې علاقې کې به دین محفوظ وي هلته به خلک د دین په اوریجنل دغه باندې په تعلیماتو باندې عمل کول به هغې ته اسان وي به کومه علاقه وي هغې ته د حجاز علاقه ورته وي د مکې او د مدینې مینځ چې کوم دا علاقه ده دا ټوله پکې راغله
نو څنګه چې مار چې دی نو هغه چې دشمن وویني یا چې کوم د یخني ګرمي پې راشي نو هغه سوړي ته راغونډ شي دقه شانې دا دین باندې عمل کول چې دا به د حجاز ته راغونډ شي او دا دین به په د حجاز په علاقې کې دونه مضبوط شي چې د هر ځای نه به خلک کیني چې دغه ځای کې دین شته مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي وایي ځنګلي بېدا په ځنګل کې ګرځي خو کینی په کم ځای کې د غر سوکې ته خیږي لوړه ځای ته خیږي غټ کمر ته خیږي په هغې باندې د پاسه مضبوط ناست دی نو ښکاري یم اکثر د دې وجې نه په ښکار کوي چې هغه لوړ ځای ته ختلي هر سړی یي نو دغه شانې څنګه چې بیزه چې ده نو هغه په غر کې سوکې ته خیږي دغه شانې دین به د ځمکې د حجاز سوکې ته راغونډ شي ان قال دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الدین دین اسلام لا يأرذ راغون بشي ينضم الى الحجاز حجاز كما څنګه چې تعرض الحيه راغونډيږي د مار الى جوهرها هغه خپل سړی ته ولا يعقلن او مضبوط بشي کی بني الدين دا دین من الحجاز په حجاز کې ما قلا پشانت د کیناستو د ټینګېدو الارویه یا الارویه پشانت دا غنګلی بيدي من راس الجبل چې هغه د غر سوکې ته خيږي ان الدین ګوره دین بدأ شروع شو غریبا غریبانو خلقو کې وسيعود بیرته به مرادي راګرځي به کما څنګه چې بدأ شروع شو دین په اول وخت کې خلقو ته ناشنا او غریبانو خلقو چې دینو په هغې باندې عمل شروع کړو او اخره زمانه کې به دا دین تعلیمات به خلقو ته ناشنا شي ناشنا به ورته ښکاري او دا به بیا هم په غریبانو کې به دا دین چې دی نو دا پکې د دې حفاظت به دغه غریبان خلک کوي په طوبه نو خوشحالي د للغرباء د داسې غریبانو دپاره د غریب نه مراد څوک دی وایي وهم الذین دا غریبانانو نه مراد هغه خلک دي چې یصلحون دی به اصلاح کوي ما د هغې کارونو افسد الناسو چې خلکو خراب کړي من بعدی زما نه وروسته من سنتي زما سنت چې کوم خلکو پرېښي نو دا غریبان به لګوي هغه سنتو احیا به کوي په دې وجه باندې چې کوم خلک د سنتو احیا کوي او د قرآن او د حدیث خدمت کوي نو په دې رضی چې د هغې سړی مخالفت وکړي په کار ده چې د هغې لاس خپې جوړ شي خجي بیرته ورته غوږ شي وعن عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يؤمن احدكم يوم سلطن مسلمان نه دی پتا سو کې حتی تر دې یکون چې شي هواه داغه خواهش تبعا تابع لما دغه کتاب جئت به چې ما راوړې رواه فی شرح السنه دا حدیث روایت کړی دی په شرح السنه کې او قال النووي په 40 کتاب کې نووي وایي چې هذا حدیث صحیح وعن بلال بن الحارث المزني د بلال بن حارث المزني روایت دی قال دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا سنتا چاچ را ژوندی کو یو سنت من سنتي زما د سنتونه قد امیتت چې هغه ترک کړی شوی قد ترکت پرېښودی شوي عمل په هغې باندې بعدې زما نه وروسته نو فإن یبه له د ده لپاره من الاجر ثواب مثل په شانتې د ثوابونو اجورو د ثوابونو من د هغې چې عامله بها چې عمل یې کړی په هغې باندې من غیر ان ینقصا علاوه د دې نه چې کم شي من اجورهم د اجرونو د هغې نه شی ته شی ومن ابتدع چا چې بدعت وکړو بدعتا ضلالتا بدعت یو اضافي کار یې وکړو او هغه د ګمراهۍ سبب ګرځېدو لا یرضاها چې نه یې خوشحاله په هغې باندې الله ورسوله د الله رسول کان یبه علیه په ده باندې من الاسم ګناهونو بوج مثل په شان آثامې د ګناهونو من د هغې چې عامله بها چې عمل یې کړی په هغې باندې لا ینقص ذلک نه به کوي دا کمیدا من اوزارهم د بوجونو د هغې نه شی څه شی رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين